اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټولو نه اول خپل مروت قوم ته سلام وایم او ټول مروت قوم ته دعاګو وایم. نن دا ګیس په باره چې په سوشل میډیا باندې خبرې لګیا دي، باس په باندې لګیا ده، نو زه یو دوه خبرې کول غواړم. داسې ده چې ټولو نه اول زه د خپل قوم د لکۍ ضلع کا مروت دي کا بیټني دي د ټولو نوجوانانو ته زه داد ورکوم. زه ټولو نوجوانانو باندې آفرین وایم، ځکه چې هر کله چې کله هم داسې مسله راغلی ده، لا داسې یو مشکل وخت راغلی ده، لا داسې یو قومیت خبره راغلی ده، لا قومي کیسه راغلی ده، بیا ټولو نه اول دا نوجوانان داسې کیسه چیږه کی لکه څرنګه د ګیس والا خبره نن چیږه کړه. اول نوجوانان دا خبره چیږي، پس بیا بشمول زه هم دا نور سیاستدانان بیا پس خوبونه په سرویشیږي، بیا خپل کیسه کوي او خپل رای کوي. خو مختصفو چې په اول نوجوانان نو دغه د پاره زه د ټول ضلع د لکۍ ضلع نوجوانان چې دي دوی ته زه سلام پیش کوم، دوی ته زه یو ورته بیا آفرین وایم، ځکه چې دو هر کیسه که هغه د په غیرت باندې یو خبره راغلی ده بیا دو چیک سوي دي، که هغه د قوم ترقی لا دغه سي منسوبې خبره راغلی ده بیا اول دو چیک دي. دا ګیس متاسو مخته مثال ده. خو زه به خپل خبر اول مې د نوجوانانو خبرو کړ، زه به اوس د خپل خبر کوم. که زه وایم چې زه به پاکستان دا ګیس په باره چې زه کومه کیسه کوم، نو که زه وایم چې زه به پاکستان به زه داسې کله به زه پاکستان رنګ دا به بیا زه غلط یم، ځکه چې ما خپل جان لا صوبیت نه د پیژندل بیا زه د پاکستان خبره زه څرنګه کوم. هو البته چې د خپل ضلع پورې چوره خبره نو خپل ضلع چې خدای په فضل سره زه هر قسم ترپ کولای سم، هر قسم وینا کولای سم، هر قسم خبر کولای سم، هر قسم احتجاج کولای سم، ځکه چې زه دغه ضلع کس دغه خاورې سړی او دلته زه چې حیثیت لرم، زه یو قوم لرم، یو حیثیت لرم، 15 کسان زه سره یو ځای کولای سم، خدای په فضل چې وکنه کېږي. خو بیا زه که زه ډېر ووایم چې زه به داسې وکړه ما غوندې 10 کسان نوره مشران کا ووایي چې زه داسې به زه یو غر په یوه بل به په بله ووایم. خو موږ چې تر خپلې ضلع پورې دم ده دوره دم موږ چې نسته صفا خبر بکو. او زه دا وایم چې بیا دا موږ چې کوم منتخب نمایندگان دي، موږ چې کوم MNA صاحب ده، نه دا کوم مرز دوا ده مولانا انور مولوي صاحب چې دا نن یوه دوره غوټه قومي خبره ده، د نن پورې موږ ته لا د ویو لا رای لا دا یوه پریس ریلیز دته نه ده جاري شوی چې د څه وایي. موږ خو کوایو، موږ خو احتجاجا یوه خبره کوو، لا پریس کانفرنس کوو، لا چغې وایو، لا احتجاجونه کوو، لا کیسې کوو، بړې خبرې کوو. ده والا خو به اټلی، ده والا خو به یوه کیسه یي، ځکه چې اوس خو د حکومت ته دی به خالي خولې نه کیسه باسي او هلته به بس سوي. نو زه دا وایم چې دا 4 کاله خو د تیر کړه، 4 کاله چې خو د له خولې نه بالکل سپڼ نه وباسه. کني اپوزیشن خدا سي چې اپوزیشن خو بالکل هغه بټیر غونډه کړچېږي، او چې کله بیا حکومت چې خالی صرف آرډر کوي چې بس دا وکړو بیا هغه کېږي. نو دا خو نه اپوزیشن چې وکړه چې د 4 کاله نه اوس حکومت چې د په دغه کیسې باندې دا غور کوي. نو د موږ چیرته پاره د MNA زه وایم چې جوړ شوی ده او دا
دا خلک چې شي پارغلي دي د موږ مروت د موږ ټوله ضلع چې شي پارغلي ده چې اخر د ژغ ولې نه کوي چې اخر دوی کوم مرض دوا دي دا ټول که د اولمپیګان دي یا که امینې صاحب د خو زه به خاص کر سپیشل دي امینې ځکه یادوم چې وفاقي محکمه د آیلند ګیس وفاقي محکمه ده نو دا د کار ده او د چلورو کالو چې خو د بالکل په لکۍ باندې بالکل چیرته ژغ نه وکړه په اسمبلی چې بس مدرسې چې بناسو دوره اهم اجلاسونه دوره اهم خبرې چې کله اجلاس شروع سي نو قوم د پاره به ته اواز چې غوي قوم د پاره به ته ژغېږي قوم د پاره قوم ته محرومي به بیانوي قوم ته خبره به شوي چې ما قوم دا کمی دا مازیلی چې دا کمی دا نو د خو مدرسې چې ناس نو زه دا وایم چې دا 90,000 کسانو ووټ ورده آیا د مدرسې د پاره پاس شوی دا د الیکشن کاوه چې زه به بیا مدرسې چې ناس مدرسه خو به د اوس پرېږدوله ځکه چې مدرسې چې دته 500 کسان ناست دي دا له د 90,000 کسانو توقعات دي 90,000 کسانو ته ووټ ورکړی ده نو زه په اسلامي روح سره زه دا نه پوښتنه کوم چې 90,000 کسانو حقوق زیات دي که د 500 کسانو حقوق زیات دي د که مدرسو پاره نو خو دته خو بیا دا اول نه پکار و چې بیا ته مدرسې نه چشته وتلې بیا ته سیاست ته وتلې چشته ته امینې جوړېدلې چشته ته د سیاسي میدان تر وتلې چشته چې تا مخه نه ګڼله ته بیا دا اجلاسونه شوري او ته په مدرسو چې ناست نو په کار خدا ده چې دونن حکومت ته د جمعیت حکومت ته موږ دا چغو او دغه پریس کانفرنسانو دغه موږ ته ضرورت هم نه و نه دو دا ذمہواری ده نه دو دا فرض جوړیږي چې دا فیصله او دا د قوم د پاره دا یو आवाज نه دوه خو بالکل دا وای چې دا وسله ځکه چې دا دو کار ده نو موږ ان شاء الله خدای په فضل سره هر د قومي فیصله چې موږ مخته صفو چې شامل یو خو بعضی وخت داسې چې موږ کیسه په خلکو باندې بدې لګي چې موږ سپینې کو خپل ته کو پردو ته کو نو ان شاء الله موږ به په دغه ګیس کیسه چې ټولو نه پاول صفو چې ادا سه په سوکا چاته نه ور پرېږدو ډېره مهرباني